بسم الله الرحمن الرحیم. پنځویشتمه سپاره د سورة جاسیه سورت دی. اتلسمې رکوع نه لاندې 23 نمبر آیات دی. افرأیت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. پدې کې من اتخذ الهه هواه یعنی هغه څوک چې خپل خواهشات نفسانی لره خپل معبود جوړ کړ. دا خو ظاهره ده چې یو کافر هم خپل نفسانی خواهشاتو ته خپل خدای یا معبود نه وي، مگر قرآن کریم په دې آیات کې دا وښودله چې عبادت په حقیقت کې د اطاعت نوم دی. کوم سړی چې د خدای د اطاعت په مقابله کې د چا بل اطاعت اختیار کړي هغه ته د معبود ویلی شي. نو کوم سړی چې د حلال و حرام و جایز و ناجایز پروا نه کوي، د خدای تعالی په کوم شي حرام کړی دی په هغې کې هغه د خدای تعالی حکم نه مني، په ځای د خپل نفس پیروي کوي، نو اگر چې هغه خپل نفس ته په ژبه سره خپل معبود نه وي مگر په حقیقت کې هغه د هغه معبود شو. حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د آسمان لاندې په دنیا کې د څومره معبودانو عبادت شوی دی په هغې کې د ټولو نه زیات مبعوث د الله تعالی په نیز خواهش دی، یعنی نفسانی خواهش چې څوک خپل نفس پسې ځي او د نفس خواهش پوره کوي نو هغه د الله تعالی په نیز باندې مبعوث دی. دا حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه نه روایت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هوښیار هغه سړی دی کوم چې خپل نفس لره په قابو کې وساتي او د مرګ نه د وروستو وخت دپاره عمل وکړي، او فاجر هغه دی کوم چې خپل نفس لره په خواهش پسې پرېږدي او د دې باوجود د الله تعالی نه د آخرت د ښېګړې ارزو کوي. هر سړی خپل نفس پسې لګیا دی، بیا علم درته ده وایي چې مړه بس الله پاک به قیامت کې رحم وکړي که نه. الله خو رحیم ذات دی، کریم ذات دی، مهربانه دی، بېشکه رحیم کریم مهربانه ذات دی. خو که دنیا کې خپل خواهشاتو پسې روانې نو دا تاسې شو لکه چې تا د الله سره نور شریک جوړ کو د هغې خپل خواهش خپل نفسانی خواهش عبادت کې، نو بیا د الله پاک هلته نه کوي. وما يهلكنا الا الدهر لفظ د دهر په اصل کې د هغې ټولې مجموعې نوم دی کومې چې د دې عالم د ابتدا نه در انتها پورې او کله ډېر لوی مودې ته هم د هر دهر ویلی کېږي. مراد د زمانه ده چې زمانې ته هم ویلی کېږي. کفارو دا قول په طور د دلیل پیش کړی دی چې زمونږ د مرګ ژوند د خدای د حکم او معشیت سره هیڅ تعلق نشته، بلکې طبعي اسبابو تابع دی چې مشاهده د مرګ په حقله هر سړی کولی شي. د انسان اندامونه قوتونه د استعمال په سبب کمتر شي، دا یو اوږدې زمانې تېرېدو نه پس هغه بالکل محتل شي، د دوی نوم مرګ دی.
چابیان جوړې دي کنه څه بسم الله الرحمن الرحیم افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم آیتا اولیدل چا چې جوړ کړی دی معبود خواهش خپل لره وأضل الله على علم او بېلارې کړه د لره د الله سره د علم نه وختم على سمعهم او مهر لګولې دی په غوږونو د دوی وقلبه او په زړونو د دوی وجعل على بصره او په غوږونو د وجعل على بصره او غرزولې دی په سترګو د دوی غشاوه پردې فمن يهديه بیا سوک بلا رکڑی من بعد اللہ دلر دا اللہ نسوا افلا تذکرون آیتا سغور نکوی وقالو وی ما هي الا حیاتنا الدنیا ندے مگر دا جند دنیا مونگ دی لرا نموت مرو ونحیا او جند کو وما يهلكنا او نهلاکو مونگ الا الدهر مگر زمانہ وما لهم بذلك او دوی حس په دوی باندې من علم خبر ندی انهم الا يظنون دوی مخلص اٹکل چلیږي ګمان کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ هر کله چې لوستلی شي دوی ته آیاتنا بینات زمونږ آیاتونه واضحه ما کان دلیل نه دی حجتم د دوی سره الا ان قالوا اتوا مگر دا چې راوړي بآیاتنا ان کنتم بآبائنا ان کنتم صادقین زمونږ پلار نیکونه که تاسو رښتونی یئ دی ته چې کله د آخرت څه خبرو کې نو دی سره بل څه دلیل نشته به دی لنډه ووایي چې ځئ که نه زمونږ پلار نیکه چې مړ شوی دی هغې دې راولي هغې دې وایي که تاسو رښتونی قل الله یحییکم او وایه چې الله ژوندې کوي تاسو لره ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کړي ثم یجمعکم بیا به تاسو جمع کړي الی یوم القیامت د قیامت د ورځې پورې لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته په هغې کې ولکن اکثر الناس لا یعلمون او لیکن اکثر خلک نه پوهېږي ولله ملک السماوات والارض پدې آیتونو کې راځي وترى كل امه جاسیه د جاسو نه مشتق دی جاسیه چې دی د جاسو نه مشتق دی په معنی زنګوګانو کې ناستلو ته ویلی کېږي دا مونږ چې ورته پاتخیه ویلی کېږي دې ته کېناستلو او حضرت سفیان فرمایي چې جاسو داسې کېناستلو ته وایي چې په کومو کې چې په ځمکه صرف زنګوګان او د پنجې لګي د خپو پنجې دا مونږ چې په مانځه کې کېنو تخیه دغه ته مراد دغه شانته کېناستل د ویرې او تر هغه وجې سره وي او وکل امت لفظ ظاهر دی دا د صورت کې د یریدو په ټول اصل محشر مؤمن کافر نیک بد باندې معتمد د آیتونو کې د آخر د حشر میدان ذکر کیږي ځکه چې هلته به هر یو کس په یره کې وي نو دی به داسې وي لکه چې په تخیه ناست وي نو دا د یرې د وجې نه کېناستل وي نو دی کې اوس مراد چې د محشر شو نو په ځینې آیتونو او په ځینې روایاتو کې چې دی د محشر د یرې او تر حدې نه چې انبیا علیهم السلام او صالحان ته مستثنا ګرځي ځکه چې د محشر په ورځ باندې به پیغمبران انبیا او صالحان چې څومره دي هغې به په یره کې نه وي نو د دې نه بعضې آیاتونو کې دا مراد دی او د دې نه منافي دی او بعضې وایي چې نه نبیان او پیغمبران او دا ټول چې دي نو دوی به هم په یره کې ځکه چې ممکنه ده چې دا یره تر هغه وخته پورې په انبیا او صالحان باندې راشي کله چې پیغمبران د الله تعالی ته په سجده باندې پروزي نبی علیه السلام او الله پاک به سره د علم د فرشتې نه تپوسو کې چې نبی علیه السلام څه غواړي ولې خفه دی چې جاړي نو دغه یره ګوره په صلاحو په پیغمبرانو باندې هم ده مگر دا لږوالی په وجه نشت برابر دی خو دغه لږه یره به ځکه نور خو پیغمبران او دوی ته خو پته ده چې مونږ سویو جنتیان یو زیرې پرې راغلي خو هغه لږه یره پرې راغلې ده خو دې آیات کې چې هغه لږه ته مکمل ختمه شوې ده
کل امت نه مراد عام اهل محشر دي بلکې اکثر د دې نه مراد لکه چې په لفظ د کل ځین وخت اکثر د پاره شي نو مفسرین فرمایي چې جاسیه معنی داسې شوه کېناستلو ته ویلی کېږي لکه مونځ کې چې وي بیا دغه شکل په خپله ختمیږي دا مونځ کې کېناستله ته ښیه چې دا ډېر لږ وخت دپاره بیا خپله ختمه شي کل امت تدعى الى کتابها د کتاب نه مراد دلته اکثر مفسرینو په نیز هغه عملنامه ده کومه چې فرشتو په دنیا کې لیکلې ده او په محشر کې به دغه عملنامه روش او بس پړو شي کولو بشي د هر یو سړي عملنامه به د هغه لاس ته ورسیږي او هغه ته به وایي اقرأ بکتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسابا یعنی خپل عملنامه ولله او په خپل حساب وکړه چې تا ته د دې عملنامې څه بدله میلاوېدل پکار دی الله پاک به د عملنامه هر سړي ته ورکړي او بیا به الله پاک ورته خپله وفرمایي چې اوس وګوره خپله یې ولوله تا په دنیا کې څنګه کړی دی که نیک کار دی کړی دی هم لیکلی شوی دی که بد کار کړی دی هم لیکلی شوی نو اوس خپل عملنامه وګوره بیا خپله ځان دپاره حساب وکړه چې تاله د دې څه بدله ده ښه کار ښه بدله درکول پکار دي که بد د دې عملنامې ته به د بللو مطلب د دوی د حساب طرف ته بلل وي لکه چې څنګه دې آیتونو کې اوس راغلی دی د هغې ذکر ولله ملک السماوات والارض او الله لره دی حکومت د اسمانونو د ځمکې و یوم تقوم الساعه او په کوم ورځ چې قایم شي قیامت یومئذ یخسر المبطلون په دغه ورځ به خراب شي دروغجن وترى كل امه جاسيه او تبه ویني هر یو فرقه پرات په زنګوګانو کل امه هر یو فرقه به تدغى بلل شي الى کتابک خپل عملنامې ته اليوم تجزون نن به بدله مومي ما کنتم تعملون دا هغه چې تاسو کول هاذا کتابنا دا زمون کتاب دی ينطق علیکم چې خبرې کوي پتا سو بالحق ټیک انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون مونږ لیکل څه چې تاسو کول فاما الذين امنوا بس کم خلق چې یقین کوي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي فيدخلهم بس داخل بکړي هغوی لره ربهم دا غوی رب فی رحمتي په خپل رحمت کې ذلک هو الفوز المبین دا د ښکاره موندله واما الذين كفروا كم چې منکر شو افلم تكن آیات سنوي آیات تتلى عليكم اوریدل شوی زمون آیاتنا فاستكبرتم بیا تاسو تکبر کو وکنتم قوما مجرمین او تاسو خلق شي ګناګار واذا قيل هر کله چې ویل شي ان وعد الله حق چې وعده د الله تعالی حق ده واسعت او په قیامت کې لارې به فيه شک نشته قلتم ما ندري تاسو به ویل موږ نه پوهېږو ما الساعة چې قیامت څه شی دی ان ظن الا ظننا مونږ خو پرې د صرف یو خیال ګمانو وما نحن بمستيقنين او زمونږ یقین ناراضي وبدا لهم وښکاره بشي هغې ته سیئات بدي د خپل ما عملو د خپل عملونو وحاق بهم او راګیر بکړي هغې لره ما کانو به یستهزئون هغه شي په کوم پورې چې دوی مسخرې کولې قیامت پورې به دې مسخرې کولې نو قیامت بیا راګیر کې چې قیامت کله قایم شي دوی به راشي وکیل اليوم بویل شي چې نن ورځ مونږ ننساکم تاسو هیر کوي کما نسیتم لکه چې تاسو هیر کړي وی لقاء یومکم ملاقات د دې ورځې ستاسو هذا ومأواکم النار او کور ستاسو جهنم دی وما لکم من ناصرین او هیڅوک نشته ستاسو مددگار ذالکم بانکم اتخذتم بآیات الله هزوا دا پتا سو کو شو چې تاسو نیولې وي خبرې د الله پاک هزوان مسخرې وغرتکم الحیات الدنیا او مغرور کړی وي تاسو د دنیا د ژوند فاليوم لا يخرجون منها بس نن بنو د دوی وتل منظور وي د دینا ولا هم یستغتبون نبتن توبه مطلوبي فلله الحمد بس الله لرد ټول سنا صفت لرب السماوات
السماوات رب د دې اسمانونو و رب الارض رب د دې ځمکې رب العالمین رب د مخلوقاتو وله الکبریاء هغه لره دی لوی فی السماوات والارض په اسمانونو کې او په ځمکه کې وهو العزیز الحکیم او هغه زبردست حکمت والا دی. سپاره خو ختمه شوه سبا په څه کوو که نه څنګه مو خوښه ډېر وخوښه سپارې باندې